سنچی هجری و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولیدو چې د خپل صحابه کرامو سره تللی دی او د خانه کعبه طوافونه کوي عمرې له تللی دی. سحر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل زه په خوف کې تللی ما عمره مې کړې ده راځئ چې زه عمرې له. صحابه کرامو سره روان شو نو چې کله مکی مکرمې ته راورسېدل د حدیبیې مقام ته او مکی والو خبر شو چې نبی علیہ السلام سره د صحابه کرامو مکی ته را روان دی نو د خپل بې عزتي ګڼله وی ښه زمونږ دشمن زمونږ کلي ته را روان دی موږ پې خبر نه یو نشي راتلی مکې ته. هلته نبی علیہ السلام د حدیبیې په مقام کې بند کو منع کو وی مخکې مه راځه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل موږ جنګ له نه یو راغلي موږ اسلحې نه دي راوړي موږ ځان له صرف عمره کوو واپس ځو تاسو ته موږ څه وایو موږ خو د الله کور له راغلي یو. وی نه شی راتلی مخکې نه شی راتلی د حدیبیې په مقام کې ایثار کړو او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې په شرایطو باندې صلح وکړه چې هغه شرایط بالکل د منلو نه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په حکم سره هغه شرایطو ته غاړه کېښودله. هغه کې ګیر چاپېره صحابه کرام موجودو عمر رضی الله تعالی عنه موجودو داسې یو زورور صحابي موجودو هغه هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رضا سره دغه شرایطو ته غاړه کېښودله دغه شرایطو ته غاړه کېښودله. په هغې کې یو شرط دا و که نه یو شرط دا و چې د مکې مکرمې نه یو کافر مسلمان شو مدینې منورې ته تاسو له درغې مونږ ته به یې واپس کوئ. که یو سړی مسلمان شو مدینې ته درغې مونږ ته به یې څه کوئ واپس کوئ. خو که نعوذ بالله الله دې نه کړي ستاسو نه یو کس مرتد شو کافر شو مونږ ته مکې ته راغی مونږ به یې نه واپس کوو. دا څنګه عجیبه شرط و که زمونږ نه کس درغې تاسو به یې واپس کوئ خو که ستاسو نه کس راغی نو مونږ به یې نه واپس کوو. هسې عجیبه عجیبه شرایط یې کېښودله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا ومنل خو چې دا شرایط لیکلی کېدل که نه لا دا شرایط لیکلی شوي نه و چې په دې دوران کې یو صحابي راغی ابو جندل رضی الله تعالی عنه. د هغه صحابي چې دی په زنځیرانو کې تړلی شوی و په زنځیرانو کې تړلی و په خپو کې بیړۍ پرتې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې ځان راورسو وی د الله پاکه پیغمبره تا ته مې ځان رارسولی ما به اوس دوی له نه ورکوي ما به دوی له نه ورکوي زما حالت ته وګوره زه دوی تړلی یم ما اسلام راوړی خو ما مکې ته نه پرېږدي دا خو ښه ده چې تاسو دلته رالی چې ځان مې درته راورسو. د دې ابو جندل رضی الله عنه پلارو سهیل ډېره په دغه ټایم کې مسلمان شوی نه دی دا معاهده ده لیکله د کافرو د طرف نه سفیر دی نو ده لیکل کول او زوی مسلمان شوی چې مسلمانانو ته راورسېدو نو سهیل ورته وایي ما ته زما زوی واپس کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ما خو در سره شرایط لا لیکلي نه دي دا خو چې سره کله ولیکم بیا به سره په دې معاهده یم ما خو لا شرایط لیکلي نه دي هغه په دې دوران کې راغی نو چې موږ له راغی ما خو سره لا دا نه ده منلي که نه دی خو لا در کوم نه دی خو مخکې راغی د شرایطو نه که نه هغې ورته وایي که شرایط لیکلی شوي دي او که نه دي خو دی به موږ ته حواله کوي دی به موږ ته حواله کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاره دی دوی له کافرو له ورکوي کافرو له ورکوي. ابو جندل رضی الله تعالی عنہ چغې کړي مسلمانانو ته وی ای مسلمانانو ما ته وګورئ زه په کوم حالت کې تاسو له راغلی یم زه مسلمان شوی یم دوی ما د اسلام نه اړئ او تاسو بیا ما دوی ته سپارئ. نبی علیہ السلام یې ورکوي زموږ معاهده پې ماتېږي چې کله یې دی ورکو که نه روانېدو دی په جړا شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای ابو جندله صبر کوه الله تبارک وتعالی به ستا دپاره انشاءالله یو لاره روباسي ستا دپاره به الله یو لاره روباسي. ډېرې مکې والو بووستو چې نبی علیہ السلام څنګه مدینې منورې ته راورسېدو په دې کې یو بل صحابي راغی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه دی راغی د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راوتښتېدو وی د الله پاکه پیغمبره زه مسلمان شوی یم خو چې دی څنګه راورسېدو په دې کې پسې شاته دوه کافر راورسېدل وی ابو بصیر زمونږ سړی دی د مکې نه راغلی مدینې ته تا را سره دا لیکل کړي دي چې که یو سړی د مکې نه مدینې ته راغی موږ به در واپس کوو موږ ته سړی واپس کا. ابو بصیر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وفرمایل ما ورته مه واپس کوه دوی بیا ما د اسلام نه اړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو بصیر ما معاهده کړې ما لیکل کړي د دوی سره وی ځه صبر کوه الله تبارک وتعالی به ستا دپاره لار روباسي. هغه دوو کافرو تورې نیولې وې ابو بصیر رضی الله تعالی د ځان سره روان کو مکې مکرمې ته په لاره باندې تله ګپ شپ لګی خبرې کوي د ابو بصیر رضی الله تعالی پکې د یو تن ته وایي لکه دا توره دې ډېره زیاته مزیدار ده ښایسته توره دې پیدا کړې ده که نه
دا هم څه کمکل غونته شی ده. بعضې سړی په خپل صفت ډېر خوشحالېږي چې معمولي غونته صفت یې وکړي دی بیا په ځان نه پوهېږي په جامو کې نه ځایېږي که نه. دا هم دغه شانتي شی و. د صحابي ورته ابو بصیر رضی الله عنه هلکه دا توره دې ډېره ښایسته پیدا کړې ډېره ښکلې توره دي دا. هغه ورته یې وکنه دا ډېره ښایسته توره ده ما په ډېرو خلکو د دې تجربه هم کړې ده. ما په ډېرو خلکو د دې تجربه هم کړې ده. او ور یې ورته کړې زه ته خو په لاس کې لږ وګوره که نه چې هغه له یې ورکړه هغه تاو شو یې سټې تې ووه که نه هغه په ده باندې تجربه وکړه هغه نه یې سټ ووه. کافر مردار کو چې ورته وې کو هغې بل تن چې وکتل د ده کار خو یې تمام کو هغه په منډه شو اوس په ما پسې را روان دی. هغه په واپسۍ کې مدینې منورې ته راوتښتېدو چې مدینې منورې ته ځان یې راورسو نبي علیه صلات وسلام ته وویل وي د الله پاکه پیغمبر ابو بصیر را پسې را روان دی هغه یو خو ختم کو زما نمبر دی هغه یو خو په لاره کې کار یې وله تمام کو اوس زما نمبر دی په ما پسې را روان دی خو ګورې ما ته خلاص کا. چې ابو بصیر رضی الله تعالی څنګه راغی په هغه پسې که نه وي د الله پاکه پیغمبره تا خپله واده پوره کړې ده تا زه دوی ته واپس کړی ما ستا په معاهده کې ما خیانت نه دی کړی تا زه دوی ته واپس کړی ما ورله په لاره کې کار تمام کړی ړومبې خو راته دی حواله کوي دی راته حواله که. نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل ای ابو بصیره ته جنګ بیا تودی ته بیا جنګ تودی ګوره ته بیا جنګ شروع کړې داسې مه کوه. چې دا خبر ابو بصیر رضی الله تعالی واورېده که نه ډایرک روان شو د الله پاکه پیغمبر چېرته جنګ نه جوړومه روان شو د دې ځای نه د مدینې منورې نه روان شو او لاړ دریاب ته ووتو. د دریاب په غاړه باندې کېناستو او هلته کې نه آبادي وه هېڅ شی نه و. وایي زه به دلته د الله نه امداد غواړم خو مکې ته نه ځمه. د دریاب په غاړه باندې کېناستو. اوس ته سوچ وکړه چې خوش بیابان ځنګل دریاب ژوند به یې څنګه تېره نه آبادی هېڅ شی نه خو د دین اسلام دپاره په دغې بیابان کې پرېوتو. وایي زه نبي علیه السلام له نه ځم ځکه چې هغه ته پې تکلیف جوړېږي معاهده ماتېږي خو مکې ته هم نه ځم ځکه هغوی مې بیا کافر کوي زه به د دریاب په غاړه پروت یم زما الله شته دی. بیا به چې د مکې مکرمې نه کمتن مسلمانېده که نه دا خو مدینې ته تللی نه شو ځکه نبي علیه السلام سره د جنګ بندۍ معاهده شوې وه نو هغه به په ابو بصیر پسې تله د دریاب غاړې ته هلته به تو نو هلته دوی جمع کېدل نه هلته ځان له لوی پوځ تیار شو ځکه چې کم کس به د مکې نه راوته مسلمانېده به په نبي علیه السلام پسې خو تللی نه شو د جنګ بندۍ اعلان شوی و نو ته به د دریاب غاړې هلته به پاتې کېدل نو چې هلته به د کافرو قافله تله که نه دوی به ورته په لاره کې ناست وو په لاره کې به ورته ناست وو چې هغوی د سفر نه شو کولی. په نبي علیه صلات وسلام پسې مکې والا سوال جواب راولېږل وایي د دې خپلولۍ لحاظ وکړه خو دغه خلک ځان ته روبله دغه خلک ځان ته روبله موږ پې نه یو خفه ځان ته مدینې ته یې بوځه چې موږ سره په دې معاهده کې داخل شو چې موږ د دوی نه خلاص شو. نو نبي علیه صلات وسلام په ابو بصیر رضی الله تعالی پسې خط ولېږو وی ابو بصیره ته او ستا ملګري چې څومره دي راځئ مدینې ته ماله اوس راځئ. نو چې کله د نبي علیه السلام خط هغې ته ورسېد که نه ابو بصیر رضی الله تعالی حالت د ځنکدن کې و د دریاب په غاړه پروت دی بلکل اخري ټایم یې سلګۍ وي. نو چې د نبي علیه السلام دا خط یې ولیدو د سینې سره یو ځای کو په جړا شو مدینې ته اجازت میلاو شو خو زه نشم تللی په دغه کې ټایم کې ساه ورکړه. دا حالت په صحابه کرامو باندې تیر شوی دی د دین اسلام قدر به ولې د هغې سره نه مونږ سره چې د دین اسلام قدر نشته احترام نشته عزت نشته په تیاره میلاو شوی ما تا ته په دین اسلام څه میلاو شوي څه تکلیف میلاو شوی د مسلمان په کور کې پیدا شوي یو بس مسلمانان یو